بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشاله به یې. قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ یو پروګرام شروع کړی دی. هغه پروګرام زمونږ سیاسي رنګ لري. مونږ هرې حلقې ته ځو، هغه که د صوبایي اسمبلۍ حلقې وي او که د قومي اسمبلۍ حلقې وي، هغې کې مونږ د عوامو سره خبرې کوو، د هغوی اپینین اخلو، د هغوی تاثرات اخلو، دغه ام پی ای په باره کې، دغه ایم این ای په باره کې هغوی څومره کار کړی دی، هغوی څومره کار نه دی کړی، کوم ځای کې هغوی ته کار کول پکار دي. په دغه سلسله کې نن را سره ارشد خان عمرزی صاحب چې د هغوی د تعلق د خلقه 63 د خیبر پختونخوا د اسمبلی سره د هغوی تعلق دی، د پاکستان تحریک انصاف رهنما دی. ارشد خان عمرزی صاحب خیبر ترجمان ټلویزیون لا د وخت ورکولو ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني، مننه، خوشحاله آباد اوسئ. ستاسو هم شکریه ادا کوم. نن به مونږ د ارشد خان عمرزی صاحب نه تپوسونه کوو چې هغوی سیاست ته راتګ څنګه شوی دی او بیا هغوی په خپله حلقه کې څومره کارونه کړي دي، مخکې ورته څه پلانینګ دی، څومره کارونه نور کول غواړي. د هغې په سلسله کې به ورسره خبرې کوو. د هغې نه علاوه د دوی چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیاست دی 24 نومبر فائنل کال ورکړلی شوی دی، هغې کې په دوی باندې ذمهوارۍ لیدي. د دغه ذمهوارۍ او دغه تیارۍ په حوالې سره به ورسره هم خبرې کوو. قدرمندو تاسو ته هم یو ریکویسټ دی د ټي وي ټلویزیون له طرفه چې که تاسو هم د خپلو حلقو کې څوک چې زمونږ اواز اوري، مونږ په کیمرا لیدلی شي، نو که ستاسو په حلقو کې هم څه کوم ځای کې کمي وي، کوم ځای کې کارونه شوي وي، هغه ام پی ای اپریشیټ کول غواړي، نو ضرور مونږ ته په خپل کمنټ کې تاسو مونږ ته کمنټس وکړئ. ارشد خان عمرزی صاحب اولني سوال طرف ته راځم چې ستاسو سیاست ته راتګ څنګه شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جی، ستاسو شکریه ادا کوو. تاسو رالې څنګه سنگر خان چې تاسو وي چې سیاست ته په کوم لیول راغلي یې، نو زما مشر علمزی عمرزی الله دې هغوی وبخي، زما والد صاحب د الله وبخي، هغوی وفات شوي دي. ما به چونکې سیاست د خپل نیکه او د نیکه نه پس بیا والد صاحب ریټیرډ کړه. زموږ والد صاحب هم چې دی لوکل الیکشن کړی و، بیا د هغې نه پس زمونږ مشر ورور علمزی عمرزی د کالج د دور نه، یونیورسټۍ دور نه په سیاست کې راغی او په هغه سیاست کې چې دی هغه د دې ضلعې نایب ناظم الله هغه هم جوړ شو او په دغه لیول باندې هغه ام پی ای د دې صوبې هم جوړ شو. چونکې دې سرې چې دی زما بل مشر دی حاجی هدایت الله چې هغه 3 ځله تقریبا ناظم پاتې شو او دغه سلسله د سیاست چې دی هغه مخکې روانه وه. په دې کې زمونږ په 2010 کې زما ورور چې دی علمزی عمرزی هغه شهید شو. د هغې نه پس چې دی ما چونکې خپله ذاتي بزنس کو، کاروبار مې کو او په هغه کې هغه چې شهید شو، د هغې نه پس زه په سیاست کې رالم او سیاست کې ان شوم. ارشد عمرزی صاحب د 2010 د واقع ذکر هم وکړو، نو موږ خپله باندې د علمزی لالا سره به ملکانو خو راتلو به ورله ناسته پاسته مو ورسره کېدله. د هغوی په دغه شهادت باندې دا ټول علاقه داسې وه چې یو خزان پرې راغلی، خلک داسې وو چې بېحاله شوي وو. نو په دغه وخت کې یو ګرانه مرحله وه، ستاسو خپل ورور د کور یو خبره وه، نو څنګه هم دغه سیاست ته راتګ د فیصله دومره په دباو و تاسو باندې، نو څنګه به وکړله او دغه پریشر هم څنګه مینیج کو؟ چونکې زه خپله په سیاست کې ومنه او علمزی چې دی هغه داسې یو عوامي لیډر و چې هغه به د هرې پارټۍ د هر چا خدمت کوي. داسې ده خپل حلقه خو خپل حلقه او د حلقې نه بهر د ټولې صوبې خدمت پې کوو، د پښتنو خدمت پې کوو. هغه چې په کوم لیول سیاست کوو نو ډېرو سیاسي خلکو ته هغه ګرانه وه، ځکه چې یو ینګ نوجوان چې کوم روزي
او هغه په لږ وخت کې چې ډېر زیاته ترقي وکړي ډېر زیات مخکې لاړ شي ډېر زیات چې دی هغه محنت وکړي نو د ښه خلک چې دی د هغه نه چې د دوی په سیاست کې د وروستو پرېښودلو هغه ته مخکې لاړ نو کله چې هغه شهید شو موږ ته واقعي چې ډېره ګرانه وه او ډېر زیات چې دی موږ چې کوم دغه مشکلاتو کې راغلي وو زه به یو خبره وکړم چې موږ به خلکو سره کېناستو پاسېدونو خلکو به ووایي چې یاره د علمزیب د شهادت نه پس د دې کورنۍ سیاست ختم شو دا خلک به دا دباو مینج نه کړي چې دوی دوباره بیا سیاست ته راشي ځکه چې هغه یو سیاسي مسله هم وه همدغه شانتې ده جي چونکې سیاست خو هغوی کړی د دې لپاره علمزیب شهید کړی چې علمزیب د کورنۍ نه به سیاست موږ ختم کړو او چې الله څه کوي د الله دغه چې دی څوک هم نشي کولی هغه موږ الحمدلله همت وکړه او په هغه همت باندې چې دی د علمزیب ځای خو موږ نشو نیوی خو دا ده چې هغه جرم الحمدلله کله وساتله ټیک او په داسې لیول کې په داسې پرشر کې چې زه نه په دشمنۍ کې وم نه په سیاست کې وم هغه دشمني چې د هغې ته هم چې دی موږ الحمدلله ودرېدو او په سیاست کې هم موږ رالو او سیاست هم چې دی ما سنبال کړه بیا په 2013 کې الیکشن راغی 2013 کې الحمدلله ما الیکشن وګټه او په هغه الیکشن کې چې دی ما په هغه 15 کاله کې ډېر ښکلي کارونه وکړل زموږ نه ملګري چې دی ډېر مطمئن شو او په دغې باندې پوه شو چې علمزیب خو نشته خو علمزیب په ځای چې کوم ورور دی یو خو حجرې هم الحمدلله کوله وساته بل قام قبیله هم مضبوط وساتله او دې سړی چې دی د علاقې خدمت یې چې دی په عقل یې ول روان کړی دی ما ته بعد ملګري وویل چې ته به 24 غنټې د دوه موبایل غوږ ته نیولي یې دا جي هغه علمزیب د لوبو کې هم تاسو لیدلو د علاقې ته پته وه د صوبې ته پته وه چې د هغه یار دوست د صوبې په هر ګوټ کې بلکې د ملک د پاکستان په هر ګوټ کې تر د ورسیز پورې هر ځای کې یاران او دوستان او مکه یاران دوستان کوشش هم دا کړی چې د هغه یاران دوستان تعلقدار هغه هم ساتلي دي ورسره چې د خپل ملګري جوړ شوي دي او کوشش هم دا کړی دی چې د هغه ټول عمر دا یو خبره وه چې د غریب په سر به یې لاس یې ښوده موږ چې دی د حجرې کې که ناست یو د موږ د حجرې ته به هر قسم خلک ځي راځي خو موږ بدې پرې ته چې دا غریب دی مظلوم دی مظلوم سره ودرېږو د مظلوم په سر لاس ایږدو د غریب په سر لاس ایږدو کوشش کوو چې د ظالم لاس ونیسو نو په دغه لیول باندې هغه سیاست علمزیب مرزی کړی و د هغې نه پس موږ درې ونه کړه ما مشر ورور د خورشید مرزی نه په خپل د چې کوم لیول باندې سیاست کوي نو موږ په علمزیب د شهادت پورې تقریبا 550 اوس فګر رانه صحیح نه دی هغه خو د مړو ورو کړی الحمدلله خورشید ورور زموږ و علمزیب د الله وبخښي بیا د هغه نه پس چې موږ کومه د روغه سلسله هغه وساتله جاري وساتله نو زما او د خورشید تقریبا د 900 نه زیاتې چې دی موږ 900 تقریبا د مړو روغې الحمدلله کې د خدای د رضا کو د الله د رضا کو د دنیا سوچ په خپل د خبر د ټول غټه خبر د آخرت سوچ دی چونکې یو روغه کې یو دغه ساتي نو هغه چې دی چې کې لالچ نه وي که د آخرت په سوچي هغه الله تعالی کامیابی نه موږ کوشش دغه دی چې موږ چې دی او دې کور روغ کړم دی ټیک نو په دې لیول چې موږ سیاست ته چې په 2013 کې ما الیکشن وګټه ټیک او بیا چې الیکشن مې وګټه نو زه سیم اډوایزر پکې هم جوړ شوم هغه وخت چونکې بغیر اسې روانو د موږ هغه وخت قومي وطن پارټي کې شیخ خان سره او د پی ټی سره الاینس و نو په هغې کې سیم اډوایزر هم جوړ شوم او د علاقې چې د کوشش هم دا کړی دی د خپل وس مطابق ما ډېر کارونه کړي دي ټیک ډېر دغه هم کړي ټیک ارشد عمرزی صاحب تیر الیکشن یا ستاسو تیر الیکشن خبره به وکړم چونکې ستاسو یو ولسي رنګ دی هغه د خپل شهید ورور هغه د خدمت هغه سلسله هم کنټینیو ساتلې ده یو خدا ده چې د علاقې د خلکو چې د دې ځای سره د دې حجرې سره تاسو سره ستاسو د خاندان سره کوم هغه لګاو دی یو هغه یو سیز دی دویم دا چې تاسو به کله د پاکستان تحریک انصاف ته راغلی نو په دغه وخت کې چې د عمران خان هغه پاپولیزم او خلکو کې هغه دومره اویرنس په زه ویم چې راغلی و نو تاسو د الیکشن په ګټلو کې چونکې تاسو خو چې د بلې پارټۍ نه ومودرېدلي یې نو الیکشن هم ګټلی دی خو په تیر د 2024 چې کوم الیکشن و ګرانه وه د پارټۍ سمبل هم در سره نه و
لس کسو جلسه نشوه کولی په یو ځای کې نشو راټولېدلی نو په دغه وخت کې الیکشن ګټل ستاسو هغه ذاتي چې کوم هغه په دې علاقه کې کوم هغه سر رسوخ دی که نه د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان هغه وجه وده دي ګوره جي یو خبر دا کوو چې کله په 2018 کې الیکشن وه نو هغه وخت کې هم زه په قومي وطن پارټۍ کې وم ټیک او دلته چې دی زولا خان زموږ ضلعي صدر دی اوس هم هغه د پاکستان تحریک انصاف نه ولاړ و زه د قومي وطن پارټۍ نه ولاړم هغه تقریبا 18,000 وټه اخیستو ما 22,000 صحیح څه داسې تقریبا اخیستی وم او بیا زه به ورته ووایم چې څنګه الیکشن چې دی وشو 18 والا نو زه لاړم پاکستان تحریک انصاف ته چونکې د ما یو سوچ جوړ و دی نه مخکې ټیک ټیک چې زه به ځمه صحیح نو 2018 نه پس چې موږ لاړو پاکستان تحریک انصاف ته چونکې عمران خان زما خپله یو آیډیل و لکه داسې لیډر چې صحیح د ملک سوچ کوي د قوم سوچ کوي زه به ته ووایم چې د غریب سوچ کوي بالکل دا به ته ووایم چې سیستم د سمولو سوچ کوي موږ خو دې پسې ګرځو چې آیا د ملک سیستم د الله ټیک کړي نه به د سپارښو ډېر اوجرې به داسې خالي پاتې شي بیا نن سبا که قوم ګرځي که علاقې خلک ګرځي نو دې پسې ګرځي چې خپل حق پسې ګرځي هغه ناحقه خبرې پیدا جي چې خپل یو شناختی کارت لمزي نو په هغې باندې چې د ایم پی اے منې پسې ځي او سفارش یې کوي د عمران خان چې په کوم سوچ باندې دا سیاست ته راغلی چې د ملک د سمي دپاره راغلی دی نو په دغه سیستم باندې ما یو آیډیل یو دغه مې و چې دا به زه انشاءالله د سره به ځمه نو 2019 کې موږ لاړو پاکستان تحریک انصاف ته او بیا پاکستان تحریک انصاف سره چې نرمې سختې راځي اف آی آر راباندې ډېرې زیاتې وشوې 9 مۍ اف آی آر مو شوې 9 مۍ نه پس هم راباندې ډېرې زیاتې اف آی آر اوس هم راباندې 2-3 اف آی آر شوي دي اسلام آباد کې شوي دي پی ټي آی په دغه کې نو دا نرمې سختې وي د ملک دپاره قربانۍ لازم خبره ده عمران خان که نن جیل کې پروت دی نو ولې پروت دی هغه ته څه کمی دی عمران خان که نن په جیل کې پروت دی د ملک دپاره پروت دی قوم دپاره پروت دی نو چې زموږ لیډر سختې تېرې نو موږ خو کشران یو موږ به خو لازمي تېر وو او دا یوازې زما سوچ نه دا تقریبا د ټولو پاکستان تحریک انصاف دا یو سوچ چې خدایه دا ملک سمي لخته بوځي نو په دغه لیول تاسو د الیکشن خبره کوئ چې کله 2024 الیکشن راغی نو موږ سره خو نه سیمبل و چې کوم بیا چې دی دلته ته ووایم چې مسلې مسایل ماته ښه سیوه وه خو د الله رحم و دا یو خبره تاسو وکړه په دې باره کې به زه ده ووایم چې که ما له چا وټ راکوو که نه راکوو که کم یې راکوو که زیات راکوو خو عمران خان له لازمي ورکوو عمران خان له لازمي ورکوو نو په هغې ته بیډ ضرورت زما د اندازې مطابق چې اړونه او په هغه لیول باندې چې دی موږ له خلکو ډېر په مینه په محبت باندې ووټ راکړو او موږ په باندې اکثریت باندې الحمدلله الیکشن وګټو دا صوبه نن د پاکستان تحریک انصاف ته پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې ارشد عمرزی صاحب یو سوال کوم چې ستاسو چونکې نمونه نه اخلم خو زه داسې د پاکستان تحریک انصاف ام پی ایس پیژنم د ډېرو وختونو نه هغوی را روان دي ام پی ایس دي خو څیزونه د ځانه پورې ستاسو که لږ کار راځي او که ډېر راځي نو هغه خلقه کې تقسیم کړی دی چې هر سره ته راځي نو څه داسې خیال کله دا خواهش نه راځي چې یاره د ایم پی اے فنډ چې وي نو هغه کم وي وزارت در سره پکار دی او په هغې کې به تاسو ډېر زیات د دې خپلې علاقې خدمت وکوئ نو کله دا خواهش چېرته کې راغلی دی د خدمت په کنټکس کې خبره کومه جی زه به دا خبره وکړم جی تاسو د ایم پی ایس خبره وکړه یو ایم پی ایم دا نه غواړي چې زه دی پان ځای کمونې ځای کولی شي دا خیبر پښتونخوا دغه دی دلته یو سیستم جوړ کړی دی هغه وخت کله چې پاکستان تحریک انصاف لومړنی حکومت راغی نو هغوی یو سیستم جوړ کړ د هر ډپارټمنټ دپاره په هغه سیستم باندې چې دی هر ډپارټمنټ چلیږي او که فنډونه راځي نو هغه چې دی نه پکې د ایم پی اے اختیار وي نه پکې د ایم این اے اختیار وي هغه چې دی پراپر طریقې سره ټینډرینګ کېږي راغی په ټینډرینګ طریقې سره چې دی ځي او خوایېږي د چا خواهش دا نه چې خپل حلقې له کار وکړي ایم پی اے ایم این اے چې څونه خدمت کوي څونه منډه وایي که نه جي او څوک دا وایي چې زما نه څوک خفه شي خو بعد وخت کې بېوسي مړه شي لکه زه به اوسني حکومت یاد کړم موږ ښه کوشش کوو ښه لګي وو موږ له وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لیمین کنډاپور صاحب فنډونه مو ریلیز کوي او راکوي دا دی خو دا ده چې دغه ته له وفاق نه خو څه میلاویږي نه که نه جي
لګیا دی په خپل ریسورس باندې لګیا دی په خپل صوبې په لږه باندې لګیا دی نو هر ایم پی ای هر ایم ان ای غواړي چې زه د حل خپل حلقه صحیح کما خپل حلقه کې د کارونه وکما چې زمانه عوام خوشاله شي نو دغه جواب امرانه کو دغه وزارت خواهش هم چرته راغلی ګوره جی زه دې نه مخکې سیم اډوایزر څوک دا نه غواړي چې وزیر جوړ شم دغه هم څه دغه نه دی جوړ به هم شو انشاءالله د الله په در کې هېڅ کمی نشته او د مشرانو چې کله چې دی انشاءالله دغه وشو نو هغه به هم وشي انشاءالله خو دونه څه دغه هم پکې نشته چې هغې لپاره چې دغه کو موږ چې دی عمران خان سره ولاړ یو که وزارت راکوي او که نه راکوي موږ له چې دی عهدې راکوي او که نه راکوي عمران خان سره ولاړ یو په دې وجه ولاړ یو الله ته پته لګي موږ چې خدای د دې ملک دا سیسټم ټیک کړي یو سړی ایم پی ای وي د هغه فنډ چې وي محدوده وي نو هغه هغومره خدمت نشي کولی کوم چې وزیر کولی شي او بیا چې کله یو سړي کې ولسي رنګ هم وي نو زما ذاتي زه به د یو انالیست په خیال سره دا خبره وکړم چې په کار وي چې هغه ته بیا وزارت ورکړی شي چې هغه کار کول غواړي او هغه فنډ چې دي په خپله خلقه کې سپین کول غواړي ارشد عمرزی صاحب بل سروال طرف ته ځمه چې دغه چې کوم د 24 نومبر احتجاجي کال دی نو دغه سلسله کې تاسو باندې ذمہواری ده سو پریپریشن هم روان ده دغه څه حوالې سره څنګه خان داسې خبره ده چې موږ د ډېر وخت نه فایټ کوو لګي وو عمران خان په جیل کې دی تقریبا یو نیم کال شو چې په جیل کې پروت دی صحیح او تاسو ته پته نه لګي د ټول قوم ته پته لګي یوازې تاسو ته نه د ټول قوم ته د ټول پاکستان ته پته لګي چې هغه بې ګناه دی جیل کې پروت څه تقریبا 200 اف ای آر یا کم یا زیاتې دغه شان تقریبا وشوې چې په تاریخ کې په ورلد بک کې به لیکلی شي چې یو لیډر و داسې چې په هغه باندې 200 اف ای آر شوي خو دا اف ای آر چې کومې شوي د دې څه بنیاد شته او کو نشته په یو ټایم کې 2 3 4 اف ای آر پې شوي دي انسان خو انسان دی په یو ټایم کې کم ځای ته تللی شي ګوره چې هغه کومه قرباني تېروي او لګیا ده په جیل کې پروت دی که نه جي نو په دې کې موږ د ډېر وخت نه دا لګي وو چې آیا د دې نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف 3 کاله حکومت تقریبا تیر کړی و او په هغې کې چې کوم سیسټم د ملک هغه سمه و چې هغه دهشتګردي ختموله کوشش یې دا کوو چې د ملک امن او امان یې ټیک کوو کوشش یې دا کوو چې دا ملک ته په یو ټریک باندې روان شي زموږ اکانومي بالکل ختمه وه هغه وخت کې او ګوره کرونا هغه وخت کې راغله د هغه حکومت کې خو بیا هم هغه خپل مینټین هغه دغه ساتلي وو او په هغه لیول باندې اکانومي چې دی زموږ ډېره بهتر وه په هغه وخت ګروت ریټ 6.5% ګروت چې دی کوم ځای ته رسېدلی وو اوس زه به درته ووایم عجیب چې کوم الیکشن شو او په هغې کې فارم 47 او 45 دا تاسو دې ته سوچ وکړئ فارم 47 دا ټول راغلي د حکومت کوي نو نه سبا خو سوشل میډیا دور دی نه څه پټېږي نه څه چاته ته دغه کولی شي دا دې ټول قوم ته پته لګي چې آیا دوی په ناجایزه راغلي دي او د حکومت یې چې دی سم دا کړی دی او په الیکشن چې دی پاکستان تحریک انصاف ګټلی زمونږ په سلګو سیټونه دوی چې دی هغه پټ کړي دي او دوی راغلي دي په جعلي دغه باندې چې دی مخکې ناست دي څوک وزیر اعظم دی او څوک چې دی دا منسټر دی څوک دا منسټر والله هغوی دې کې شرم هم نشته حیا هم پکې نشته هغوی په دې ذهن کار هم نه کوي چې آیا دا قوم څه به وایي زما خیال دا دی چې دباو دی پې او ګنې یو طرف ته هغه ریحانه ډا په قرآن باندې د پاسه لاس ږدي او داسې عمر ښځه ده چې زه ذاتي دا وایم چې لکه هغه دروغ نه وایي خو خواجه صاحب کېدای شي چې د هغه ډېره مجبوري وي ډېر غټ دباو وي پې ځکه ته نه شي اورېدلی د هغې نه ګوره جي زه به درته ووایم چې زموږ مشران لیډرشپ کې زنانه دا دي اوسه پورې په جیلونو کې دي زموږ چې دی شاه محمود قریشي ته ووایه دا ایج تر دوی د عمر ته ووایه داسې نور ډېر مشران زموږ په جیلونو راشد یاسمین راشد یاسمین په دغه دا زموږ ډېر لیډرشپ نو دا قرباني چې ګوره چې کله پاکستان ازادېده که نه جي نو دا هم داسې څه په اسانۍ نه دی ازاد شوی دا دې لپاره هم چې دی ډېر قرباني ورکړل شوې ده اوس هم که ته دا ملک بهتری وخته بوځې نو دا قوم که ته نن وګورې نو ته په صحیح معنو کې که الیکشنو کې نو زه به ته ووایم چې د 70 نه واله تر د 80% پورې چې دی قوم د پاکستان کې 24-25 کروڑ عوام کې چې دی دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان پسې ولاړ که په صحیح معنو کې الیکشن وشي نو په دې لیول باندې چې دی زمونږ دا قربانۍ چې دي که په صحیح معنو کې الیکشن شوی و که نه نو لکه آرمی چیف ته به ټینیور بولې ایکسټینشن چا ورکړو د هغه خو ایکسټینشن 10 سال ته ورسېدو
هغه کې چې کوم دا اوس چیف جسټس راغلی دا کوم چې د سینیارټي پرنسپل ختم شو دا کوم چې جوډیشري پولیټیسایز کړله اوس په وزیر اعظم ډیسایډ کوي چې یاره کم کس په چیف جسټس جوړیږي نو د خپل خوښې چیف جسټس به هغوی څنګه راوستو سر آئین چې دی که نه جي که زمونږ په آئین باندې آئین جوړ شوی څه لري آئین څو ځله هغه دوی ختم زه به ته ده ووایم چې آئین شته دی آئین کې کم قانون باندې اوسه پورې امپلیمنټ شوی دی په یو دغه باندې چې دی امپلیمنټیشن نشته دی ټول غیر قانوني څیزونه روان دي خبره دا ده جي که موږ د ملک د حالاتو ته وکتې که نه چې ستا اکونومي نن سبا کم خوله وه ستا اکونومي سره غریب د کم ځای نه کم ځای ته لاړه ستا نن سبا چې دی نوجوانان چې دي هغه لاړه بهر ملکونو ته روان دي او بهر ملکونو ته جاب پسې ځي دلته ستا په ملک کې چې دی نوې ویکنسۍ نوې جابونه نشته دي چې په اکانومي باندې موږ څه کوو ډېر هم خراب وي ایم ایف ته به راخلو اکانومي ته موږ څه ضرورت دی همدغه خبره کوو که نه چې یا به سعودي ته ځو هلته به خیر دغه غواړو امداد به غواړو یا به دوبۍ ته ځو ما که زه تفصیلي تاسو ټایم هم دونه نشته تاسو سره خو زه که زه تفصیلي ځم که نه دا خو هغه مختصر په تاسو ته پرې راځم زمونږ صوبه کې چې کوم زه به ته ده ووایم چې معدنیات دي دا به په دنیا کې په یو ځای کې په دنیا کې جي ستا په ملک کې لکه ریکوډک ته اوس وګوره جي ستا د ګیس کمی نشته ستا په ملک کې ستا په ملک کې د آیل کمی نشته دی ستا کرکوش ټول د آیل نه ډک دی ستا بلوچستان ډک دی ټوله د ګیس نه ډک دی د آیل نه ډک ستا معدنیات جي ستا یاقوت ستا زمرد ستا سونه ګولډ چې دی موږ سره کمی ده څه دي جي زموږ سره اچھا د موږ چې دی اګریکلچر موږ په دنیا کې په 5م نمبر په اګریکلچر کې موږ ملک الحمدلله یا د موږ جي تاسو دې سیسته وګورئ چې موږ اوبه د موږ آب و هوا زموږ چې دی څلور موسمونه د کاپر لحاظ سره جي په لحاظ سره 5م نمبر دی دا د موږ د ملک کې چې د کومه سیزونه دي کنه چې دا په دنیا کې په یو ملک کې نشته دی خو بس افسوس سره دا خبره کوم چې داسې لیډرشپ لا نه دی راغلی د عمران خان نه علاوه چې دا ملک سم کی چې د ملک حالات سم کی چې د دې ملک په چې دی په دغه باندې کار وکړي هر یو چې راغلی دی په خپل ځان یې پېژني تب جي زه ستاسو نه دا تپوس کوم جي نواز شریف بېګیر شو بس سیده ځي بس لندن ته ځان رسوي چې دغه راسوتی زرداري صاحب دغه شي سیده دوبۍ یا لندن او یا دغه د دې ټولو پاټو دغه حال دی یو عمران خان د په جیل کې وته دا پروت دی کوم لیډرشپ چې د جیل لیدلې دی چې جیل ته لاړ شي بس ځان وباسي پاسه ډیل کوي او څه دغه کوي عمران خان پسې لږ زور نو شو چې ملک پیدا سره هغه وایي د ما پیدا شویم دی ملک کې ما مرګ هم دلته دی ژوند هم زما دلته دی ملک کې د قوم دپاره دی او هغه لګیا هم د قوم دپاره دی انشاءالله الله به په دې کې کامیابوي انشاءالله ارشد عمرزی صاحب د حکومت له طرف نه دا یو دغه راځي یو سټانس د هغوی یو راځي چې یاره موږ دوی د ټول پلازۍ نه غاړې نه پرېږدو دی چې دی دا په مرکز باندې په اسلام آباد باندې دا حمله کوي چړایي کوي او بیا په ملک کې چې کوم دی نو هغه ډسټربنس پیدا کوي ملک انسټیبل کوي نو چې د دې خلاف موږ کریک ډاون کوو نو د کریک ډاون خلاف هم څه تیاری شته دا ته چل دی جي چې 24 باندې انشاءالله ټول پاکستان به روزي انشاءالله څنګه چې د موږ د لیډرشپ د عمران خان چیرمن د موږ د پاکستان تحریک انصاف هغه اعلان کړی دی چې 24 په ټول پاکستان انشاءالله روزي او دا خو څلور بنې ځل نه دی چې دوی به دا خبرې کوي چې موږ هغه ځای بند کړو دا ځای به بند کړو دا ځای به بند کړو ټیک ته جي که نه د دې نه مخکې چې د موږ دوی هم دغه شان چلو کړو جي او هغه ډي چوک ته چې د اسلام آباد ته چې دی خیبر پښتونخوا ټول ورسېده ټیک ته جي نو دا خو به دوی لازم دا دوی خپل دغه به کوي خو انشاءالله د موږ به کوشش دی زموږ صرف پرامن احتجاج دی پرامن زموږ لانګ مارچ دی موږ خپل لیډرشپ دپاره وځو زموږ خو چې دی دې دپاره نه ځو چې څه مات کړو څه دی ټول پور دی وکړو بل څه وکړو موږ ځو یو پرامن احتجاج دی زموږ او دا پرامن احتجاج به انشاءالله د ټول پاکستان نه خلک وځي زموږ خیبر پښتونخوا چې د موږ کم زموږ وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دی علي ګنډاپور صاحب دغه په قیادت کې به د خیبر پښتونخوا نه په یو مضبوط طریقې سره وځو انشاءالله په 24 تاریخ او هلته به ځو موږ به کوشش دا کوو چې ځان به رسوو انشاءالله که موږ په یو ورځ کې کامیابېدو که په 2 کې کامیابېدو په 3 کې تر دغې پورې به کوشش کوو چې عمران خان څو پورې د جیل نه دوی نه رخا کړی د موږ واپسي به انشاءالله نه وي صحیح نو بیا دغه به یو خدای ته چې دغه ستاسو چې کوم مطالبات دي د پارټۍ نو په هغې درې دي یو مین درې مطالبات یو خدای چې 26 کانسټیټیوشنل امینډمنټ به کینسل کېږي یو چې کوم منډیټ چوری شوی ده د 8 فروری باندې هغه به واپس کېږي پاکستان تحریک انصاف ته دریم خبره په دې کې دا یو ډېره اهمه ده چې عمران خان دا نه وایي چې زه د رها شم
پارټي وایي چې څومره پولیټیکل پریزنرز دي، څومره قیدیان دي او بې ګناه دي، هغوی دې رها شي. ګوره جي بالکل دا خو ټیک خبره ده جي، خو لمونږ چې دی اوس په تیر شوي تاریخ باندې چې څونه قیدیان ګیر دي هغې کې اوس په مزه مزه دا دې روزي او هغه چې جج صاحب ته مخامخ کېږي نو هغوی خو ته پته لګي چې دې غریبانو باندې دونه غټې غټې تپې او چې تا پې 10 یو خبره وکړم ارشد صاحب دې کې چې په لاهور کې یو زنانه وه، هغې د چا په کور کې کار کو او د هغې لکه د خپل خاندان د کفالت واحد هغه یوه ښځه ذمهوار او ملازمه وه د چا په کور کې، په لاره باندې را روانه ده او پولیسو اوچته کړې ده، 9 مۍ په کیس کې اچولې ده، یو نیم کال هغې جیل وخوړو. سر دې ده کې زما د عمرزو 2 کسان دي جیل ته په هوټل کې غریبانانو کار کو په پینډای کې، او هغوی هوټل کې کار کو، هوټل نه چې دوی اوچت کړلو و چې تاسو جلسې لږه کوئ او هغوی غریبانانو پکې جیل وخوړه چې هغوی خپلې مزدورۍ لتلي وو. نو جي دوی خو دې ته نه ګوري چې آیا څه دي او څه نه دي، خو زه په دې نه پوهېږم جي چې ولې چې دا ملک دا سټیبلیټي دوی خرابول غواړي. موږ په دې نه پوهېږو چې آیا ولې د قوم چې ګوره تاسو ولې د قوم هغه دغه چې کوم د خواهشات دي چې هغوی چې یو پارټۍ پسې ولاړ دي یا یو لیډر پسې ولاړ دي، ولې د هغوی غزلونه ماتوي؟ ټیک ده جي په صحیح طریقې چې د الیکشن دی وکړي، په صحیح طریقې د راشي، په صحیح طریقې چې د کوم لیډرشپ ته کومې پارټۍ ته څوک اوچ چا ورکړی دی، څنګه چې تاسو دې نه مخکې 45 او 47 خبره وشوه زموږ نه کم چې دی دغه شوي دي، نو هغه دې بحال شي د ملک په خپله به چې هر څه به انشاءالله کوو. تا نه زه ته یو خبر وکړم جي، ستا د ملک بزنسمین نن ټول لاړل بهر ملک، ټیک همداسې ده، ستا د ملک انویسټران ټول لاړل بهر ملک، ستا د ملک انډسټریلز چې دي هغه لاړل بهر ملک ته، حتی کې دونه پورې چې دی زموږ د بنګلادیش ته چې د خلکو انډسټري یوړې، ستا جي بجلي نشته ستا په ملک کې، ستا د موږ د ملک د پیداوار چې د ګیس کم دی، د بجلی کم دی، هغه ګیس دا دی تاسو ګوره په ګیس کې لوډ شیډنګ دی، نشته دی ګیس، بجلی نشته دی، انډسټري چلی پسه ته په څه باندې چې دوی دغه کې د هغې نه علاوه ارشد صاحب بهر انویسټرز چې دي هغوی په هغه ځای کې انویسټمنټ کوي چې په کوم ځای کې یو صحیح جمهوري حکومت وي، امني جمهوریت چې کله حکومت داسې متنازعه طریقې سره راغلي نو انویسټرز هغه ځای کې بیا انویسټمنټ هم نه کوي، دغه هم پکې یو فیکټر دی. ستاسو د حلقې طرف ته راځم، اخري سوالونه دي چې په حلقه کې تاسو چونکې په 13 نه 18 پورې MP پاتې شوي بیا اوس هم تاسو دغه رالی اوس اگر چې وخت لږ شوی دی نو څومره پورې کارونه هم کړي دي، کم ځای کې دي، مخکې هم د هغې لپاره څه پلانینګ دی؟ دا ته چل دی چې موږ خو لکه عالمزیب د لوبو کې په خپل وخت کې چې کوم کارونه کړي په حلقه کې هغه چې کوم شوي دي هغې نه پس زه چې رالم کله 2013 نه 18 پورې نو ما په دې حلقه کې دونه کارونه وکړو، خو زموږ یو بس دا یو به ته دغه ووایم چې 2-3 کاله پس یا 15 یا 10 کاله پس چې دا ډیلیمیټیشن کېږي نو هغې سره حلقه بندۍ وشي، نو زموږ کارونه صافه پاتې شي، زه خو بیا راته پرش ځای مې وشي نو بیا د سر نه چالو شو، نو دا 3-4 ځل دی چې موږ سره دا کېږي، دا لومبي پي کې 19 شوه، بیا پي کې دغه شوه 57 شوه، بیا دغه شوه 63 شوه، داسې بدلېږي که نه جي. زموږ سره مخکې دوابه وه، اګره وه راسره، داسې شولګره وه راسره، هغه نو اوس کټ شوي دي، هغه ته لکه زه به ته ووایم چې په دې حلقه کې ما کالج کړی دی جي، ډیګري کالج موږ جي ټیکنیکل کالجونه مې کړي دي جي، میل او فیمیل دپاره جي. کامرس کالج مې وړو هغه چې دی اوس پورې لا پینډینګ دی. ما زه چې کله اډوایزر یم ټیکنیکل ایجوکیشن نو ما کوشش دا کړی چې یو ټیکنیکل یونیورسټي کیمپس ما دلته دغه ته چارسدې ته وړو، خو هغه هم پینډینګ دی، ځکه نه پس خو زه پي ان ومنم پینډینګ شوي دي. داسې چې دی موږ ایریګیشن کې ډېر غټ کار کړی وو، CNW باندې موږ روډونو باندې ډېر غټ کار کړی وو، موږ دغه سینیټیشن کې ډېر ښه کارونه کړي وو، لارې کوڅې او دغه موږ جي سکولونه ما روډو جي، پرایمري ټو میډل ټو هاي تقریبا 19 سکولونه ما چې دی هغه د خپل دغه ته وړي وو، ایجوکیشن د موږ ته موږ هیلث کې کار کړی جي، موږ کوشش دا کړی چې خپلې حلقې له چې ډېر دغه کړو، او بیا هم انشاءالله د موږ د نیکسټ لپاره دا اوس پروګرام پلانینګ هم جوړ کړی دی چې آیا زموږ سره نوې یونین کونسل شامل شوي دي، هغه یونین کونسل چې کوم یونین کونسلو کې کار نه شوی نو موږ به انشاءالله روډونه مو څخه کې کوو، موږ د غټ پروجیکټ د سولر مو وړو انشاءالله، سولر به کوو انشاءالله، جمعات په جمعات
په ان شاء الله کوشش کوو چې وکړو ان شاء الله او روډز به کوو او دغه شانته چې سانیټیشن کې به کوو او د کالجونو هم کوشش کوو ان شاء الله چې نوې کومه نو یو کونسل کې کالجونو نشته یا دغه نشته کوم نیډ بیسز باندې هغه او د کالجونو ډېر ضرورت دا دی چې یو 20 پروګرامونه شروع شو دویم دا چې په آبادی کې هم اضافه کیږي مسلسل روانه ده نو دغه یو ډېر ضرورت دی د صحت په سېکټر کې ډېر ضرورت دی د پاکستان تحریک انصاف دوه مین ایجنډا آیټمز صحت او ایجوکیشن الله دې وکړي چې ستاسو د خدمت دغه سلسله همدغه شانته کې دوام ولري د دې خلکو ته د هغې فایده ورسي ارشد عمرزی صاحب موږ د وخت راکولو ډېره زیاته مننه مصروفه وئ وخت هم راکړو کور هم آباد غواړم خوشحاله اوسئ قدرمنو کتونکو دا پروګرام په دې ځای باندې سر ته رسي او په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په دوی الله سپارم خوشحاله اوسئ